ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شرپوی یم د پی کې 65 او د ان 25 امیدوار. ګرانو کتونکو دا مخال زه په سنډسر کې یم. د سنډسر د خلکو د الله پاک ډېر عزت وکړي، ډېره مینه راکړه، ډېره زیاته قدرونه راکړه. مونږ کمپین باقاعده وکړو، ډېر خلک ماته وایي شمولیت. نو ګرانو کتونکو الحمدلله کلی کلی چې کم دی نو هغه را سره مرسته کوي. زیاتره خلکو چې کم دی نو بایکاټ کړی دی، او د سنډسر خلکو چې کم بایکاټ دی نو د دوی د 300 ماشومانو سره د ضلع انتظامی محکمه ایجوکیشن سین ډبلیو او سابقه حکومت ډیر زیاتې کړي دي. خو د هغې باوجود هم چونکې تحریک لبیک یوه نوې ډله ده، نظام مصطفی له دا خلکه ووټ ورکوي او انشاءالله ترقي ومي. او دغه کین انتخابي نښه چې ده نو دغې خلکو چې کم زیاتې کړي دي نو دا مې دوی سره واده ده چې دوی دا منډان به پرې وباسم چې د سنډسر د دې 300 ماشومانو تپوس پتې کومه چې دا ولې څه چلو په دې څه پڼ لګېده. نو ګرانو کتونکو موږ دلته کې کمپین وکړو، ډېرو خلکو ډېره زیات درناوي راکړه. خلک ماته وایي شمولیت، نو دا د کلو کلو شمولیت دی، دا د یو کس دوه کسو نه دی، ځکه چې خلک تاسو مایوسه کړي دي، تاسو لوټ کړي دي. تاسو بیا دې کلي ته په دې شلګره کې نه داسې RC شته چې هغې کې هر څه سهولت وي، نه دلته کې د جنکو سکول شته، نه دلته کې د ماشومانو لپاره ګوند شته. سیلاب نه چې کوم دی د دې ځای خلکه هر وخت متاثره کېږي، پاکې اوبه نشته دي. دې خلکو سره مې دا واده ده چې پرېږدم به هم نه، څنګه هم چې دا مینه راکړه انشاءالله پرېږدم به هم نه. او دا مړه کې رانه ولی چې الف خان شرپو به د الیکشن وکړي بیا به نه زمونږ قلم کې الحمدلله صحافت کې هم دومره څه کړي دي چې تاسو کومه مینه راکړه. نو ریډیو هم چېرته تللی نه دی، خیبر ټي وي هم چېرته نه دی تللی، اخبار هم چېرته نه دی تللی، سوشل میډیا هم چېرته نه ده تللی. او خو ژوندو نو پارلیمنټ ته خو به دې پېرې رسم، و بیا خو هم د چا پړه کې شکوک او شبهه دي چې دی به بیا غیب شي، نو بیا به بلې پېرې له رسم. خو زه تاسو ته بیا هم دا خبره کوم چې غم خادي نه ده، خو یو سړی دی غم له راځي ثواب اخلي، او خو خادی له راځي نو خېټه ډکوي. عملي کار هغه دې خلکو ته نه دی شوي. نو دې ته مه ځئ چې یاره ما له غم خادی له سړی راځي او زه هغې له ووټ ورکوم. د دې خلکو په بېروزګارۍ کې د دې سیاسي خلکو لاس دی. دلته غټ تعلیم یافته خلک دي خو چېرته جاب هم ورته نه میلو. نو ما سره مقصود ورور دی، الله پاک ته ډېر عزت وکړي او دا خلک هم ډېر زیات قدر کوي. مقصود به یې څه به وایه په دې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان وروره یو جهان مننه ستاسو د راتلو. انشاءالله دا ته هم ویلي دي چې ایمان هم دغه دی چې دې ځل به تا مایوسۍ له نه ورکوو، ولې چې مونږ ډېرې وعدې خلکو را سره وکړې، ډېرې وعدې وشوې او دغه ډېرو وعدو د پاسه مونږ بس ګرځو، څه شته نه، سم نشته. داسې یو شی مونږ ته څه ونه شول چې مونږ پې زمونږ مشران، زمونږ بچي، زمونږ ټولې ډلې ته پې څه ناڅه دغه راغه فایده راغله. اول ستاسو مخکې دی دا سکول، مخکې پې مونږ یو ویډیو کړې ده، تاسو پې کړې ده، او اوس پې بیا هغه خبره پکې بیا راغله. دغه سکول دی سین ډبلیو د کم ټایم نه بند کړی دی، 3 کاله ویدا راغورځېږي او 3 کاله شول چې دا بند دی. اول دا کیمره کو داسې واوړېده نو د لار ته لږ وګوره، دې کې د پیپ ضرورت شته، ټیک شوه. مونږ سره ډېرو خلکو وعدې وکړې په دې لار کې د پیپ ضرورت شته، دا لار چېرته د پخېدو کوشش غواړي چې یاره لازمي څه ناڅه خو وشي که نه. نو خو الحمدلله مونږ له څوک هم رانلل په دې، خو مونږ دغه کومې پاټۍ دي نومونه به یې نه علمه، او که نومونه م والم نو څه نشته، خو ټولو ته پته ده چې په دې باندې د عمرزو سړی راغلی دی، د هر ځای سړی راغلی دی، مونږ پاس کړی دی. مونږ بیا خپل کار له تلي عمرزو ته تلي، او د عمرزو نه هم زمونږ کار نه دی شوی. مونږ الف خان وروره مړه به ستا ته مونږ څه وایي تا هر څه په خپلو لیدل نو. او انشاءالله چې زما د غږ څومره خلک اوري، زما د ټولو وروڼو ته یو خواست دی چې دې ځل د الف خان له موقع ورکې، یوه موقع ورکې انشاءالله. او انشاءالله چې دی به خپل معیار نه غورځوي، دی به په معیار پوره ځي. او تاسو صرف او صرف یو ځل یو موقع ورکړئ. زه دا ولې زمونږ غریب ورور دی چې څنګه مونږ غریبانان یو، څنګه مونږ په ځمکه ناست یو، اوس هم مونږ ځان ته دا د اوربل کړی دی او په دغه ته مونږ سره کېناستو نو زمونږ دغه شی لګي. زمونږ ملنګي خبره ده چې ملنګ سړی وي او مونږ سره په هغه ځای کې کینی، په خاوره کې کینی او مونږ سره دال ساک قبول کړي. مونږ دا نه چې خان له اجرې ته لاړ شو، خان له دا وکړو، خان له هغه وکړو، نه، زمونږ دا ورور دی او یو ځل ولا موقع ورکړئ. الف خان وروره ډېره مننه، او انشاءالله مونږ ټول تاسو سره بابا حاجي
کرین مې نښه ده ها بالکل اوټ به ورکو صحیح خبر ولې به ورکوو؟ دراني راشه دی خواته ګرانو کتونکو څنګه چې مقصود به خبرې وکړې د ترقیاتي کارونه دا د دې خلکو حق دی دا په چې احسان نه دی خو لکه د اسکول دا مسله چې دا بنیادی مسله ده نو چې دا نه کیږي نو لکه دا ډېر عجیبه ده ګیز به د دې خلکو نه دا شپږم ورځ د اتم ورځ د بجلي اتم ورځ د بجلي ته رو کړی ته تارونه ته کټ کړي دي بجلي وینو بیلونو پسې دومره زیات راځي او بیا وایي دوی کونډو ته خو تا دا خلک جوړ کړل وابړې والا نو زیاتې روان دي نو خو یو سړی وایي چې یاره زه په اسلامي توګه ورکوم نو الحمدلله نظام مصطفی لی ورکې دین تخت ته راوستو لی ورکې تحریک لبیک لی ورکې یو سړی وایي چې خدمت لی ورکوم نو الحمدلله 40 کاله خدمت هم شاته پروت دی د ریډیو د ټي وي خو یو سړی وایي نو په 13 اسمبلی کې 65 داسې امپیګانو چې هغوی تقریر نه دی کړی هغې کې 400 سرپرسته خو تقریر شوي نو سنډسر سکول به هم پکې یاد شو چې زما په کلي کې ماشومان سکول مسله ده خو تقریر والا خلک ولېږي انشاءالله په ارام برانه نه کینی خپله پېژنګلو ورسره وکړو بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم نعمت ګل نوراني دی زه د سنډسر اوسېدونکی یم زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم علب خان بھائی چې تاسو راغلی او زموږ په دې سکول هم ویډیو وکړه د سکول لپاره موږ ډېرې هلې ځلې وکړلې خو تر اوسه پورې داسې څوک رانغلل چې زموږ د سکول د منشور یې مخکې یوړلو د دې سکول خبره یې چا سره وکړله په دې کې زموږ د کلي د ټول ماشومانو ته وګوره دا واړه ګلالي لږ تاسو راواړوئ په دې ماشومانو کې چې کم دی 75% چې کم دی نو دا سکول ته نه ځي زموږ سکول چې کم دی د دې ځای نه شپ شو په ډیمیج کې واچولی شو وي دا سکول راپروزي په 3 کالو کې سکول مغه ولاړ دی راپرې نه وتو خو دا ماشومان ځي اریانې ته اریانه موږ سره نږدې کلی دی دا ماشومان موږ هلته لیږو په دې یخنۍ کې په دې ګرمۍ کې دا ماشومان هلته ځي دې ته تګ راتګ چې کوم دی ډېر تکلیف دی ورته اریانه کې بس ماشوم جګړو لګي پلار راشي دا ماشوم وي دا هلته بس یاره په لنډو کې به درته ووایم زه د خپل ماشوم لېږم هلته زه په خپل بچي باندې سکول نه ویم زما د خپل کلي سکول نشته دی زه د جګړو دپاره بچی نه لېږم د دې نه مخکې چې زمونږ کوم مشران تېر شوي دي نو هغې مونږ له نور هېڅ کارونه کړو خو یو یې راله دا غټ کار وکړو چې خپل بچي یې راله جګړو ته تیار کړل بچي یې راله بې تعلیمه کړل بچي یې راله بې روزګاره کړل څه ترقیاتي کارونه نه دي کړی نن هغه کسان را په مخه دي او وټ په مال راکې یو وي بل وي وټ په مال راکې نو زه ستا ډېره شکریه بیا هم ادا کوم علب خان بھائی چې تاسو راغئ او زمونږ په دې سکول باندې تاسو ایکشن واخیستو او ډېره مننه انشاءالله د دې نه مخکې مونږ یو اخبار کې هم ورکړو د دې سکول دا خبره د هغې هم تقریبا کالو شو ما د خپل فیسبوک پیج نه هم شیر کړو کال نه به د هغې هم زیات کېږي دې پیر نه کېږي هغې پیر نه کېږي ایس ډي او روز آخري به څه کې سکولونه یونیورسټۍ به جوړېږي انشاءالله کالجونه به جوړېږي دا ستا حق دی خو چې صحیح سړي ته ووټ میلو شي بس مونږ دا وایو چې انشاءالله چې جاري ساته خپل کمپین به جاري ساتو او علب خان بھائی چې دا کمې وعدې وکړي انشاءالله نو مونږ ټول به علب خان بھائی سره لاس تړلې ولاړو کلک په ورسره ولاړو انشاءالله مونږ به دې کامیابو نو د په کامیابۍ کې زمونږ ګټه ده ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو زه دا خبره کوم چې د ټرانسفارمرو لارو کوڅو دې نه روزې د ووټ سم معیار جوړ کې اسمبلو ته ماکوان مه لېږئ چې هغه بیا ګونګیان وي لږ سوچ وکړئ په دې کې ضد مه کوئ چې یاره زه هغه راسملوم دا راسملوم او زه پلانکي له ووټ ورکوم د خپل حلقې نن د سنډسر د 300 ماشومانو چا نه تپوس وکړو ماضي کې چا نه چې بعضې خلک وایي چې یاره زه به یې هغه لیډر له ووټ ورکوم هغه له به ورکوم د هغه نه بیا تپوس کولی شي د دې کلي د خانان نه نشه کولی نو هغه نه بس وکړئ ګوره دې نه روزې خو تحریک لبیک دا ازمیښتلې نه ده ازمویې کې نه چا سره اتحاد کوي نه په چا باندې خرڅېږي او دا مسلې دا سکول مسله چې زه اسمبلی ته یوسم ورته یم چې صاحبه دا مسلې ما روړې دي دا مسلې خلکول دي الله ته غاړه ازادول دي ګینې زه هم د دې خلکو ملزم او دغه خلک هم ملزمان او د الله هم ملزمان علب خان وروره ډېره مننه ستا د راتلو یو جهان مننه انشاءالله دا منشور دی چې دې ځل به لازمي کو هغه دا چا خبره که نه وي کو موږ مرو کو رغېږو نو تا ته وټ دی ټیک شوه او تا سره به تر د مرګه ولاړ یو اوس انشاءالله چې تا سره به تر د اخرې ولاړ یو ولې ته زمونږ غریب رورې او تا به کامیابو چې په هره طریقه یې روره انشاءالله تر مرګه به سره سنډسر خلکو د شلګرې خلکو انشاءالله چې تر کومې ژوندی یم نو ما خو شلګره عملي وکتله
پوله په پوله وګرځېدم، لار په لار وګرځېدم چې ډېر زیاتې ورسره شوي دي. خو پاس هم نه شم که نه نو په میډیا به درله خبرو چتومه. چېرته هم نه ځم، نور مې ګټلې ده. ستاسو ایم پي ایم انشاءالله کرین نښه یاد ساتئ او دې پېرې دا کرین یې خل دی او په دې کرین باندې چې کوم دی زه بیا ډرایور یم د شولګرې خلکو تاسو به راپسې او مخکې به یو چې کوم افسر کار نه کوي که نه نو خو هغه سین ډبلیو والی یو خو د بلي یو خو بلي د کرین دغه اخې ډېر تېره دي. شپږ ورځو شوې زمونږ د علاقې بجلي کټ نشته دی، دا ذکر ما وکړو. زیاتو کسانو زمونږ دا وایي چې پلانکې د دعاوې دی، ستاسو دا کم کندیډیټ دی دا د دعاوې دی، نو چې ته د دې دعاوې خو د دې بجلۍ څخه خلکو روباسه. شپږ ورځو شولې. صحیح. خو ګرانو کتونکو دغه بېلې خبرې خو یو سړی وي دعاوې نو زه هم دعا والم. د بجلۍ دا خبره ده انشاءالله دا هم کېږي. ډېرې مسلې به خدای پاک حل کوي خو دې پېرې دوکه نه شئ. هغه د پښتو خبره وي خان راته دله ووي ډېرو ګاډو کې او ټوپکو کې راله کلي ته راغی په دې ټایم کې بیا 15 کاله پسې سم نه وي. ریډیو کې ورته ناست یم، په 400 کې ورته په یو دوکان کې ناست یم، په دې شولګره کې به ناست یم، مایوسه کېږي به رانه دی.